اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو سلامونه. علمزیب د پښتون وطن یو خدمتګار، یو غمخوار، د خپل وطن د تاریخ پوه ځوان په دې خاوره د دې خاورې د مسایلو ډاکومنټیشن به یې کوه، د خپل ذاتي ژوند ذاتي حیثیتونه دا ختم کړل او ټول یې د پښتون قام په اجتماعیت کې او په اتحاد او اتفاق کې ضم کړل. ما ته یاد دي د پښتون وطن په غرونو او په دښتې به ګرځېده او د پښتون قام د خویندو او میندو او بېوسه پلارونو او غمجن او ارمانجن ماشومانو چې پلارونه به یې نه وه، مړه به یې ورک وه، د هغې ډاکومنټیشن به یې کوه، د هغې هغه اوښکې هغه به یې قام ته رامخته کولې، هغه به د هغه خبرې راوړلې چې هغه په زړونو کې پراتې وې. په دې وطن به چې ما کله هم خبره وکړه واقعه به مې بیان کړله، یوه ورځ پس به بیا د هغې ټولې ویډیو ثبوتونه رامخته کړل. دا زموږ یو سټمپ و، د خپل وطن سره بې انتها مینه وه او دې ریاست ته تر ټولو بده خبره دا لګېږي چې ته د پښتون وطن سره مینه کوې او په دې خاوره باندې څوک چې د دغې ظالمانو د دهشتګردۍ او ظلم او جبر په پالیسیانو کې ملګرتیا کوي، ریاست ته صرف هغه خلک خوښ دي. څوک چې د دغې مخالفت کوي هغه بیا دوی نه پرېږدي، هغه نسي په هغې تشددونه کوي. دوی علمزیب ډېر په جبر ونیولو، په تشدد باندې ونیولو. ملګرو دا ریاست د انډیا ابینندن چې په دې ملک کې حملې کړې وې هغې باندې فینټاسټک چایت شي، خو موږ ته یاد دي هغه تصویر به اوس تا ته یاد وي چې د علمزیب په سر پرې تمانچې ورنیولې وې او لته او سیکونه یې ورکول. دوی خو انډیا ته هندوستان ته چې وایي چې زموږ دښمن دی هغه یې بیا کوه ور واپس کړه چې دا خیرسګالي ده، خو پښتنو ته د علمزیب په شان پر امن سړی هم نه ور واپس کوي. علمزیب خدای دې آباد لري. علمزیب سره نور کسان اختر، اکرام، احسان چې ډېر کم عمر دی اکرام هغه یې نیولي، د ټولو دپاره به ټول ملګري همیشه آواز اوچتوئ. خدای مو آباد لره.